مؤمن وي مؤمن مسلمان نو هغه به هیڅ شرم د مرګ نه چې دی هغه یره محسوس نه کی وحشتیت به محسوس نه کی. یاد لرئ کوم انسان چې نیک عمل وي نو دا انسان به هیڅ چیرې هم د مرګ نه یره محسوس نه کی ځکه چې هغه نیک اعمال کوي د الله سره واسطه لري د رب کائنات عبادت په صحیح طریقې سره کوي دا انسان د مرګ نه نه یریږي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه مبارک چې کله د هغه د مرګ ټیم راغې د هغه په چهره مبارکه باندې د مرګ هغه اثرات د ځنکدن هغه اثرات شروع شو د هغه چهره باندې چې کله د مرګ هغه اثرات رالو د دې کم اقربا رشتہ داران چې او د رنګي د بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک کومه بیبي چې وا دې ټول غمگین او ډیر پریشان وو. دی بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کوم کور والا وا داغي د خلینه یو به اختیار د لفظ وته هي زما مصیبت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک په جلال کې راغې او ورته فرمای ای زما کور والو او ای زما بیبي داس دي دا تاسو څه کوئ د دینه بل غټه د مقام والا خبر نشته او بل خوش قسمتی نشته چې زه وفات شم نو زما د مرګ نه بعد به زه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک او د هغې د صحابه کرامو سره به زما ملاقات کیږي د دینه بل غټه د خوش قسمتی خبره څه شی ده یعنی د دین لوړه مقام والا خبره څه شي ده. ګور هغه صحابه کرامو د مرګ نه بیا هم نه یریده بیا هم صحابه کرامو وی کوم وفات هم شو د وفات نه بعد هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو سره ملاقات کو هغه د مرګ نه نه یریده. بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمای چې زم وفات هم شم زما د وفات نه بعد به د هغې نه بعد به هم زه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره او د هغه د صحابه کرامو سره ملاقات کوم د دې نه لوی د خوش قسمتۍ خبره څه شی ده مقام والا چې تاسو جاړئ پریشان یې. ګوره هغه صحابه کرامو هغې د مرګ نه نه یېرېده د مرګ نه ځکه نه یېرېده چې صحابه کرام چې دي څومره هغه د رب کائنات د تعلیماتو پابند خلک وو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د څومره سنت چې دي د هغې پابند خلک یو د دې وجې نه صحابه کرام د مرګ نه نه یېرېده. نو که چېرې ما ورته د تعلیماتو د کائناتو دا څومره څه چې موږ ته رب کائنات رالیږلي دي قرآن کې او دغه رنګې د حضور علیه السلام کم سنت چې دي د هغې د تعلیماتو هغې پسې پیروي وکړو د هغې اقتدا وکړو او هغه راونیسو هغه خپل کړو لہذا مونږ ته هم مرګ بیا به راته څه مرګ نه ښکاري. او که نه ما چا مثال ما تا چرې یو ګناهونه کوو ګناهونو کې مبتلا یو او چرې ما تا سره دغه غم نه وي لہذا بیا به مرګ نه م یریږو دغه د قبر نه به م یریږو خو لیکن ما ته د قبر نه هم نه یریږو ما ته نه د قبر هم یر دی ما ته نه دغه سخت منازل هم یر دی ما ته نه ورځ د محشر هم یر ده ما ته نه حساب کتاب هم یر دی. نو یاد لرئ دا زندگی خپله کوي او په دې زندګۍ کې د رب کائنات چې څومره تعلیمات دي د هغې ما ته زندګي تېره کړي.